الصفاتي المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتي. دا سبحانه وتعالى صفت عظیم ذکر کړي. المتوحد بجلال ذاتی چې دا یو ده او مستقل ده بجلال ذاتی په ذات جلیل کې چې عام ماهیت نوعی دی خدای پاک ته چې عام ماهیت واجب الوجود ده. دا جلیل ذات ته یعنی عظیم ذات ته. ذات معنا ماهیت. دې کې الله سبحانه متفرد ده یعنی دا کلی په یو فرد صادق ده. نور افراد محال ممتنع دي او دا حصر د نوع په یو فرد کې دا کې هم الله مستقل ده. دا څنګه چې کنده استفاده من الغیر ده. یا دامن المتوحد متفرد یو ده و مستقل ده بجلال ذاتی په عظمت ذات کې چې صفات سلبی د خدای پاک دي. الکبریا و ردای حدیث کې راځي. کبریا معنا د الله لوی هر عیب نه. الله اکبر. الله ډیر لوی ده هر عیب نه نقص نه. شائبة المخلوقیت والمخلوقیت بقضها وقزیزها وبجزء الذي لا يتجزا. سبحانه وتعالى اکبر لوی ده. کبریا مالک ده هر عیب نه لوی ده یعنی عیب نه الله پاک ده اوچت ده. نقص نه لوی ده. شائبة المخلوقیت نه لوی ده. مخلوقیت نه لوی ده. ذره ذره نه لوی ده. جز لا تجزا مقدار مخلوقیت اغین الله لوی ده. دا الکبریا و ردای. ردا چې دا لنګ دا خو د انسان احترامی کنه ځکه سړی پټي پکې. نو عظمت چې دا صفات سلبیه او اتصاف دا دی الله عظمت تا لکه لنګ دی انسان عظمتي دا صفات سلبی عیب نه پاکواله دا دی الله کبریا ده. دا معنی اصله. اوس دلته سوال ده چې ګورم صاحب شرکایت المتوحد صيغه وایي یعنی په توحید کې د الله په وحدانیت کې د صيغه د تفاعل استعمالي نو خو مجرد صيغه به استعمال کړي و. الواحد بجلال ذاتی بیا به مقصد حاصلو. نو د تکلفات ته په عباراتو کې څه ضرورت ده؟ جواب دا ده چې اصل کې توحید صيغه ځکه مختار کړی ده چې تفاعل کې دلته نکات دي چې اپ مجردو کې نشته. نقطه د تفاعل دا ده چې توحید تفاعل باب بیا دا بجلال ذاتی کې دا با صله د توحید وای یا به نه وای. کبا صله د توحید وای بیا پکې کمالات دي چې په الواحدو کې نشته. اکبا صله د توحید نه بلکې دا ظرف مستقری حال توحید نه بیا کمالات دي پکې چې اپ الواحدو کې نشته. دیو جی متوحد مختار کدا با چیرته صله د توحیدی صله معنا ما يتصل بالفعل ويتعلق به. صله دا معنا چې د سره د ما قبل فعل متصلی التعلقي ورسره كتعلق الجزء بالكل لکه جز تعلق کل سره وتعلق الكل بالجزء اکل تعلق جز سره. نو جز به کل نه راځي په وصف د جزئیات سره چې واخلي اکل به جزء نه راځي. نو فعل خپل صله او خپل متعلق نه بغیر نه راځي ځکه فعل تصحیح په صله کنه. او چې دا بجلال ذاتی کې با صله د توحید کې او دا توحید ور سره متصل کې متعلق کې جلال سره. اوس قاعده دا ده
چې تفعول باب باسله راشي نو دا توحد تفعول باب چې واخلې ابای سله واقع کې نو بیا دا فائدہ کوي تفرد او استقلال چې دا په الواحدو کې نسته. الواحدو دا خاصیت نه ده چې سله با راشي بیا تفرد او استقلال فائدہ کوي. التفعول چې غیته چې واچه بیا چې سله با راشي بیا فائدہ کوي تفرد او استقلال. تفرد څه معنا؟ عدم شرکت الغیر چې بل څوک شریک نه وي ورسره. استقلال دا معنا چې استفاده عن الغیر نه. نو توحد معنا تفرد یعنی څوک ورسره شریک نه. استقلال می په د خپل سیلې کې یعنی بل چا نه استفاده نه په د سیلې کې. اوس دا معنا المتوحد الله سبحانه متفرد او مستقل. په چا کې متفرد او مستقل ده؟ بجلال ذاته. دا سیله صفت موصوف واخله بذات الجلیله، اضافت لامی واخله بجلال لذاته. دواړه ترجمه ټیک دي. دواړو کې تفرد استقلال. چې اضافت صفت موصوف ته واخله نو دا معنا چې دا متفرد ده یعنی شریک نه لري. هم مستقل استفاده چانه نه کړي. په چا کې؟ بذات الجلیله، په ماهیت عظیمه کې چې واجب الوجود ده. دې کې دا متفرد هم ده. دا نوع په یو فرد صادق ده چې خدای پاک سبحانه وتعالی. نور افراد محال ممتنع دي او په دې کې شریک نه لري. او استقلال هم ده په دغه ماهیت کې. دا ماهیت نه ده مستفاد من الغیر کړه یا متفرد مستقل ده بجلال لذاتی، په عظمت کې چې ذات او پاک ذات پاک پر ده. هغه جلال او عظمت چې ذات پاک پر ده، چې هغه عظمت او جلال صفات سلبی دي. دې کې سبحانه و تعالی متفرد ده. دا صفات سلبی، دا عظمت ذات چې دا د الله کبریا ده، دا الله مختصاتونه ده. بل څوک داسې نسته چې هغه هم په جلال ذات په عظمت ذات کې شریکي ورسره داسې صفات سلبی لري یا کبریا لري لکه الله پاک چې لري. داسې هیڅ څوک نسته. ځکه ټول کائنات مخلوقیت صفات وال دي. مخلوقیت معدن النقصان ده. مخلوقیت کې هو نقایص کنه، ګناه نه نقایص. انبیاء علیهم السلام مخلوق دي کنه، محتاج دي کنه. یعنی ذات کې محتاج دي، هر نعمت کې محتاج دي، هر ارزو کې الله ته محتاج دي. معدن د مخلوقیت خودي البته معصوم دي ګناهونو نه. ګناه انبیاءونه نه صادریږي علیهم السلام. نه صغیره ګناه کوي نه کبیره، ټول نه پاک دي. ځکه دو د الله عظمت سوري لاندې، دو د الله صفات او تخت ګرځي لکه وریځ لاندې سړی ګرځي. چېرته د الله صفاتو چترۍ وي هلته شیطان چیرې نشي دخل کولی. ان نفس اماره بالسوء دخل کوای شي. او ګناه خو چې سړی کوي خو شیطان له وجې کوي، نفس امار له وجې کوي. ادو د الله صفاتو لاندې ګرځي نو نه شیطان هلته تللی شي نه نفس اماره بالسوء کار کوای شي. دې وجې انبیا علیهم السلام ټول پاک دي، ذوات فاضله. نو دا دوه معنی استي. په دې کې الله مستقل ده، د خپل کبریای بل چانه نه دا خسته شاجي. نو دا جواب سه چې متوحد تفاعل باب ده. دا ځکه مختار که په واحد چې تفاعل باب خاصیت دا ده. دا باب یا سیله د توحدی یا بني کبا سیله د توحدی بیا کمال ستا په توحد کې چې په واحد کې نسته. هغه دا ده چې توحد تفاعل باب سیله چې با راشي فایده کوي تفرد و استقلال. بیا اضافت صفت موصوف ته ټیک ته، اضافت لامی ټیک ته. اول معنا دا المتوحد چې متفرد او مستقل شریک نه لري په ذات جلیله کې چې نوع د واجب الوجود ده او مستقل هم ده، پکې چانه استفاده نسته. دوم متفرد مستقل ده بجلال لذاتی، په عظمت کې لپاره د ذات ته واجب تعالی چې هغه صفات سلبی دي او کبریا د الله سبحانه و تعالی. دې کې الله متفرد ده، چوکې شریک نسته. نور ټول مخلوقیت ته محتاج دي. او دې کې الله سبحانه مستقل ده، چانه استفاده نه کړي.
نو که الواحد ویلي وی بیا دا نکتې نه وروتلې که باصله د توحد نه وي بیا هم فایده ده په المتوحد کې چې په الواحدو کې نشته هغه دا ده چې ټیک ته با نه ده صله د توحد با ظرف مستقر ده متلبس سره متعلق ده دا حال واقع د توحد نه خو بیا توحد کې کم کمالات بیا په الواحدو کې نشته یو کمال دا چې توحد تفاعل باب څه ده دا کله مستعملی په ضرورت بلا صنع کې ضرورت منه وجود بلا صنع ظاهرا ان بلا فاعل لکه ته وایې تحجر طین خټو نه کاڼی جوړ سه ای بلا ثانین ثانیه نه و او کاڼی ونه جوړ سه یعنی حقیقت کې خو ثانیه الله ده سبحانه خو ظاهر کې فاعل نشته نو دا مستعمل په ضرورت بلا صنع کې اکله کله تفاعل باب خاصیت تکلیف او تکلف ده لکه ته وایې تحلم فلان په زور جان حلیم که فلان کې سړي جان نه صبرناک جوړ کړ وما کان له عادت الحلم حالانکه حلم عادت ونه دا تفاعل باب متوحد یا په ضرورت بلا صنع کې استعمال ده یا مستعمل ده په تکلف کې او دا د المتوحد خاصیت ګدای شي د تفاعل د الواحد نسی کېدای هغه ضرورت بلا صنع تکلف کې چې استعمال کې دی کې یو کمال پروت ده هغه دا ده چې یو ضرورت بلا صنع وي یعنی یو وجود بلا صنع وي نو دلته متوحد دا معنی چې دا توحید دی الله بلا صنع ده یعنی دا معنی چې ثانیه نه بغیر الله کې توحید ده دا څه چې یو فاعل الله سبحانه و تعالی توحید ورده نو چې بلا ثانیه یو صفت یا صفت ذاتی وي نو دا معنی چې الله المتوحد یو د په وحدت ذاتی یو ذات الله دا یو والا دی الله صفات ذاتی یو نه ده دا سره چې بل څه نه استفاده ده حیا په تکلف کې استعمال کا قاعده دا ده چې تفاعل په تکلف کې استعمال شي نو یو عمل چې په تکلیف سره حاصل شي هغه کمال والی نو دلته خو چون کې الله په توحید کې تکلف خونه دا کړه خو لازم معنا مراد ده چې تکلیف سره شای حاصله کمال ولی نو دلته کمال معنا مراد ده نو یا وحدت ذاتی مراد څه چې ضرورت بلا صنع واخلي یا توحید کامله مراد څه او دا په الواحدو کې نسته دا څه ترجمه المتوحد یو د په وحدت ذاتی دا د الله صفات ذاتیونه ده المتوحد کامل الله یو ده کامل یو چاته وای کامل یو واحد حقیقی ته وای یعنی نه ذات کې شریک لري نه صفات کې شریک لري نه کثرت ذاتی ستا نه کثرت اعتباری ستا نه ذاتی کثرت ستا الله سبحانه کې چې دا نوع دی الله په ډیرو صادق سي ذاتی کثرت نه ستا اعتباری نه ستا چې اعتباری کثرت پکې راځي چې دا صفات په بل څه کې راځي دا څه نه ده دا کامل وحدت دا کمال دا په تفاعل کې ده دا په واحدو کې نشته البته بجلال ذاتی بعد تلبس ته دا زیادت ته په احترام دی الله کې دا خو صله د توحد نه ده خو حال د توحد نه دا زیادت ته په تعظیم دی الله کې حال کونی متلبسم بجلال ذاتی حال ما ترته چې حال په معنا کې صفتی قائم بالموصوف یعنی دا معنا الله یو ده په وحدت ذاتی یو ده په وحدت کامله حال کونی ای مع کونی متصفا بجلال ذاتی ورسره دا ده چې الله متلبس ته متصف ته بجلال ذاتی په عظمت ذات سره ها چې صفات سلبی دي دی باندې هم متصف ته الله چې صفات سلبی الله سبحانه ولري خو دلته په دې تقدیر چې باید تلبس کې حال واقع کې د بجلال اضافت ذات ته اضافت به مان لامی وای اضافت کی صفت په موصوف ته نه وای تاسو بنه وای چې المتوحد یو دا په وحدت ذاتی هم متلبس ته ذات جلیله سره یا یو د په وحدت کامله هم متلبس ته ذات جلیله سره دا ترجمه به نه کې ځکه ذات جلیله خو ماهیت جلیله ده ماهیت جلیله خو په خپل خدای پاک ته دا متوحد ذات خو په خپل ذات جلیله هم ده
نو بیا خو لازمي دي تلبس د شر نفسي و طالباتلون دیو چې داس ترجمه بنه کې صرف اضافت لامه بوای یو د په وحدت ذاتی یو د په وحدت کامله په دې حال کې چې د متصف ته بجلال ذاتی په عظمت الذات چې صفات سلبی دي و کمال صفاتی دا عطف ته په جلال ذاتی چې کوم تقریر په بجلال ذاتی کې او اب کمال صفاتی کې دا سی عبارت ده المتوحد بکمال صفاتی بیا هم هغه تقریر ده چې الواحد باندې د متوحد تول ترجیح ورکړه سره د چې واحد خو مختصر ده د متوحد نه جواب دا متوحد تفاعل باب ته ترجیح ذکر ورکړه چې دې کې کمالات دي چې په الواحدو کې نشته ځکه دا بکمال صفاتی کې با یا بسیله د توحدی یا بنی کسیله د توحدی بیا خو ډېر قیمتي خبره ده ځکه تفاعل باب توحد چې سیله با راشي بیا فائدہ کوي تفرد او استقلال چې دا په الواحدو کې نشته دا څه ترجمه المتوحد بکمال صفاتی الله سبحانه متفرد مستقل ده متفرد ده شریک نه لري مستقل ده استفاده چانه نه کړي په چا کې متفرد مستقل ده بکمال صفاتی دواړه ترکیب ټیک بصفاته الکامله په صفاتو کامله او کې ده متفرد ده شریک نه لري او مستقل ده چانه استفاده نه کړي صفات کامله چې دي صفات وجودي علم قدرت غیر متناهی صفات الله لري په صفاتو کامله کې متفرد ده شریک نه لري او مستقل ده یا بکمال لصفاتی په کمال کې لپاره د صفاتو چې صفات دي کمال دي صفاتو خو صفات په خپل دي کنه بکمال لصفاتی په کمال دي صفاتو کې کمال دي صفاتو څه ده خدا صفات په خپل دي په دې کې الله سبحانه متفرد او مستقل ده شریک نه لري اکبک او دا په الواحدو کې نشته تفرد استقلال اکبک مالی صفاتی کې بعد تلبسی بیا هم په متوحد کې کمالات دي چې په الواحدو کې نشته ځکه تفاعل کله ضرورت بلا سنه کې استعمالي نو دلته مراد توحید بلا صنع التوحید بلا صنع هو توحید ذاتی ده یا دا په کلفت کې استعمال ده کلفت سره چې یو شی حاصلي هغه کاملی دلته لازمی معنی مراد ده چې کمال ده او دا چیرته په دغه کې سته په الواحد کې خدا نقطې نه وروړي دا څه معنی المتوحد یو د په وحدت ذاتی یا یو د په وحدت کامله حال کونی متلبسا بکمال صفاتی بعد تلبس په حال ور سره دا صفتم ده صرف دا نه ده چې المتوحد یو د په وحدت ذاتی صرف دا نه ده چې المتوحد یو د په وحدت کامله ور سره دا صفتم ده حال کونی ور سره دا صفتم ده چې دا متصف ته بکمال صفاتی په صفاتو کامله چې صفات وجودي دي یا بکمال لصفاتی په کمال متصف ته چې آی صفاتو کمال ده چې صفات دي دا اوس په الواحدو کې دا نقطې چیرته وځي ځکه متوحد مختار کړ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتی المتقدس کامل پاک تا تقدس دام تفاعل باب ده کامل پاک تا خلفت کې استعمال کا یا پاک تا پاکی ذاتی تاسې نه چې کنده دا تقدس ته الله من الغیر ده نعوذ بالله نه المتقدس کامل پاک تا المتقدس پاک تا په پاکوالی سره په تقدس ذاتی سره په چا کې پاک تا فی نعوت الجبروت ذات خو یې اسې پاک تا سبحانه وتعالی صفات خو یې اسې پاک دي سبحانه وتعالی خو تا ته به لږ وسواس غورځي په صفات الفعل کې چې دا صفات الفعل خو هغه صفات دي چې خدای کائنات ته وجود ورسره ورده اوس کائناتو کې خو ما وجود ده زه خو بیمار دا خو ما کې نقصان راغلی یاره په خبره ما کې دا عیب ده ما کې نقصان راغلی
زه د صفات الفعل اثر اسمان د صفات الفعل اثر ده ته د صفات الفعل اثر نو په دغه صفات فعلیو چې کائناتو کې انقلاب راغلی ده په دې کائناتو کې خو بیماریانې ډېرې دي عیبونه دي پکې نو وسواس په دې چې دا کنه به الله صفاتو کې بچته نقصان نه اعوذ بالله نو نه ته خو مخلوق کې ځکه تا کې نقصان ده الله صفات خو نه دي مخلوق صفاتو کې نسته نقصان په مخلوق کې نقصان سته المتقدس پاک کامل ده چې نوت الجبروت په صفات الجبر کې چې صفات الافعال دي چې نن قاضي کې تیر شو ان شوائب النقص و سماتی د خلط نقصان نه د علامات د نقصان نه والصلاه